تیره ورځ د 400 هسپتال ته یو تن ورغلی چې د خپل ټولنیز فیسبوک په صفحه نیغ په نیغه مخاطبو او ویل یې چې د 400 په هسپتال کې هر څه سم دي، خو خبريالان وایي چې دا قسمتنان د ایمز ډاکټر جانزیب لاسپوسی دي او چې کوم خبريالان مریضانو ته په ورپېغو ستونزو کورش کوي نو د ایمز لخوا په هغوی بندیزونه لګول کیږي. تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو کې یو تن ښکاري چې نیغ په نیغه خورونه کوي او په واډونو کې ګرځي او په دغه ویډیوګانو کې ماشومان، نارینه، مشران او په خصوصي توګه زنانه هم ښکاري او دغه وایي چې هسپتال کې ستونزې نشته او هر څه سم دي. خو خبريالان وایي چې په هسپتال کې د ایمز ډاکټر جانزیب د انتظامی امور د ناکامو د لاسه مریضان خوارېږي نو ځکه یې په کرایه د سوشل میډیا تنانو ته ځای ورکړی دی. خبریال محبوب علي یو شمېر مسلو ته ګوته نیسي او وایي چې په دغې د خور اچولو لپاره دغه لاسپوڅې رابلل کیږي. موږ دلته ګاینې نشته چې ایمرجنسي کې تاسو هغه ټریټمنټ نه ملاويږي، یو بد حال دی ورکوټ شان ایمرجنسي ده. هغه ایون ینګ ډاکټر د ایم اس خلاف دي، د رویي خلاف. کوم پلمبر د پلمبر ډیوټي دا چې د بل ټوټه سمای د بد مرغه هغه پلمبر سیدینو هغه پرچو ته ناسي هغه چټه ور کوي. یا دلته کوم انجینران دي نو هغه انجینران په دې هسپتال کې د انجینر کار دی چې کوم اکوپمنټس کوم ماشينري خراب شي هغه به دې ټیک کوي. پرایویټ ولا راولي خو په هغه باندې نه ټیک کوي. مطلب دا چې پرایویټ راشي هغه بل زیات جوړ کړي، هغه بل کې بدوي غپلې مپلیو کی. نو په دې طریقې سره داسې قسم سیز پټولو د پاره دوی او سوشل میډیا اکټیویسټ نو اگر واستل دلته بیا بل وخت صحافیان نه پرې خودل پغی باندې قدغن لګول چې تاسو په هسپتال کې کورج نه کوي. نو د خخکارا پاکستان تحریک انصاف حکومت او بیا د وزیر صحت چې دینو د هغه بلندر دی. یو بل خبريال جاوید محمود وایي چې کم تن په ویډیو کې د ایم اس تعریفونه کړي نو د هغه خوري شوی ویډیوګانو کې د سپک او بد ردونه علاوه هیڅ خوب نشته او همدغه ذهنیت د ایم اس ډاکټر جانزیب خوم دی. لکه اوس که دا خبرې یو صحافي کړی وي، که سینیر صحافي که جونیر او که 400 او که د پیښور مردان ارځي چو نو بیا به موږ به منلی چې یاره واقعي دلته صحافیان په غلطه یو دا ایم اس ټیک دی. خو چې یو داسې قسم سړی راځي او خبرې کوي کوم چې دا کوم لیول دی نو د دې لیول خو ما ته وي چې دې خو اکثر په باس وي، یا به علي شاه مور سره په باس وي یا به د هغې پلار سره په بحث وي او دغسې د دې د ایم اس او دې سړي ذهنیت تقریبا ملاویږي. نو په دې باندې زما په خیال چې پیانو کوم تحریک دی هغه باندې اس قسمه اثر نه ورځي. په دغه اړه مو د ډاکټر جانزیب سره دوه وارې د ټلیفون د لارې خڅه وکړه چې خپل دریځ وړاندې کړي، خو ټلیفون ته هیڅ جواب ونه ویلو. د یادونه چې دا مخال ایم اس ډاکټر جانزیب صحافیانو ته د دړاکو ورکولو او هغوی په خپل دفتر کې بندي ساتلو په مقدمه کې هم ملزم دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.